دوام حکم په دې آیات کښې واذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل، دا حکم دی چې د چا په منځ کې فیصله کې فیصله او په انصاف سره کوي. انصاف عدل وکوي، زیاتوی نه کوي. څوک د انتخاب د فیصلې سره وکړي د پوره وکړي واتو ته انصاف کې. دا حکم د جج د پوره دی، سالس د پوره دی، د قاضي د پوره دی، مرګزن د پوره دی، منصف د پوره دی. د تمام فیصلې کوونکی چې کوم فورم وي قرآن دا آیات هغې ته متوجه دی. په دې صورت کې که چا د دغې حکم نافرماني وکړه، په عدل یې فیصله نه وکړه، دغې حرامه چار وکړه، ناروا یې وکړل، قرآن د دغې آیات ته د سړی قابل مؤاخذه دی، دا سړی ماخوذ دی، مجرم دی، ګناهګور دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور چې وکړ عدل عمري خو ځکه مشهور دی. په عدل په انصاف فیصلې کېدلې. غالبا د زید بن ثابت رضی الله عنه د دې په منځ کې یوه کیسه باندې څه معامله راغله. دا یې د وخت فقها و خلیفه و چې کوم قاضي یې کښېنولی و، هغې سره یې نوستی وکړه. ورته قاضي اول غالبا زید بن ثابت رضی ده چې کوم فریق و هغه مخالف فریق هغې تا مطلب نوم یې د منویر شه، خو ای په فیصله کښې دوې خبرې قاضي وکړې. یو خو اول چې حضرت عمر رضی الله عنه ورته چک شه. دومه دا چې په حضرت عمر رضی الله عنه کله لور وغلله، دا فریق مخالف یې چک کړ، ډېر یې وسولیا چې لو ما پې کوه، وا خلیفه دی، بادشاه دی، هغه دو دغه دو. یې چې کله دا لو ویر کړله قسم خو وشه، خو یې چې پنه ورسته یې دی ډیزال وکړه، معزول یې کړه په دا وجه سره چې تو انصاف نه وکړه. یو خو مو ته چک شولې، د عدالت نظام دا نه دی چې ته یو بادشاه ته چک شه. بله خبره ده چې په مو سره مطلب ګواهون نه وي، په مې دعا وه او شهادت ونه، نو قسم شرعي حق وه، ویلې دې سولې نه درته کول چې دا یې د خپل حق نه دستبردار کوه، لهذا ته د نن ورځې نه ډېر برطرف یې که په دې خبره باندې. ځکه د هغې دا عدل عمري خو په دنیا کښې چرچې دي. نن سبا چې مرکې کېږي جج پیسې خوري، وکیل یې ورسره په غلطه باندې وکالت کوي، مرګزن پیسې خوري، ملان کوي، جوکاو کوي، طرفداري کوي، په انصاف یې نه وکړي، سترګې پې پټې کړي، خپلوۍ په بنیاد غلطه فیصله وکړي. دا تمام تر چې څومره امور دي دا حروم دي. دا صریح د قرآن دی آیات ته د مؤاخذې خبره ده. نو قابل مش په انصاف نه کوي. حکمت په چار وي، بصیرت، وړه، خوږولی، خو چونکې دغې سره خیانت نه وي په چا. الله جل شانه د میشتو ته په فیصلې کولو کښې د عدل توفیق وکړي.